بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مرګرو. امید لرم چې روغ جوړ وئ، په کور کې به آباد یې. الله ټول مرګري روغ جوړ لري. زه یم محمد عمران نیک او تاسو زما یوټیوب چینل ام عمران نیک آفیشل ګورئ. نن چې د کوم ویډیو سره حاضر شوی ډېر د ویاړ او ډېره د خوشحالۍ خبره ده. څنګه چې د پاکستان او د افغانستان دشمنان امریکا او انډیا او اسرائیل په دې 20 کاله کې د دې خلاف انویسټمنټ وکړلو، پیسې ولګولې، دهشتګردي شروع کړله په پاکستان کې، په افغانستان کې، او د دنیا پیسې په هغې کې دوی ولګولې، خو په لاس باندې د تېرو 20 کالو راهیسې هېڅ ورنه راغلل. همدغه رنګ نن په دې څو ورځو کې ډېر د خوشحالۍ او د ویاړ خبر دی چې د پاکستانی طالبانو او د پاکستان حکومت تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ د صلح او د هغه خبرې روانې شوې دي، هغه چې کومې دي پای ته رسېدلې دي، او هغه خبرو ترمنځ چې کوم دی اتفاق رایې شوې ده چې په هغې کې د تحریک طالبان پاکستان 12 ډلې چې کومې دي هغه د اتفاق سره یو خبره کړې ده، او د پاکستان د طرف نه، د آرمي د طرف نه او د پولیس د طرف نه هم هغې ته یو ښه ریسپانس میلو شوی دی او معاهده تیاره شوې ده، او په هغه معاهده کې لیکل شوي دي چې نور به د پاکستان حکومت د طالبانو د ډلې څوک نیسي نه، نیول به نه کوي، او د هغې خلاف به څه قسم له کارویانې نه کوي. دا رنګ به د طالبانو د طرف نه د پولیس، آرمي، په سرکاري ادارو، غیر سرکاري ادارو، بهر نه راتلونکي میلمنو یا د چاینیز انجینیر او نور داسې خلک په هغې باندې به حملې نه کوي. نو دې سره سره به بم بلاست یا د دې شیزونو نه به هغې ځان ساتي، او دا مذاکرات چې کوم دي دا څه د ډېر وخت نه خفیه ته ور روانو، او اوس په باهمي رضامندۍ سره مخې ته راوړلی شوي دي چې په هغې کې د تحریک طالبان پاکستان د طرف نه کمیټي او د پاکستان حکومت د طرف نه کمیټي ټاکلی شوې ده، او د هغه کمیټۍ مذاکرات چې کوم دي کافي حده پورې د خوشحالۍ خبره دا ده چې هغه سر ته رسېدلي دي. په هغې کې طالبانو ګروپ چې کوم دی هغې 3 شرایط چې کوم هغې ایښي وو، او هغې کې اولنی شرط دا چې زمونږ کوم 200 واړه غټ دغه چې کوم دي طالبان زمونږ مشران او هغه په جیلونو کې دي، هغې دي د جیل نه رها کړی شي، ورسره دی مونږ ته قابل قبول سیکیورټي میلو شي، او ورسره چې کوم دی نور داسې څو خبرې ایښې وې. د پاکستان د حکومت د طرف نه هغې ته چې کوم شرایط ښودی شوي نو هغه دا و چې اول به تاسو اسلحه غورځوئ، په پاکستان کې به هیڅ قسم لا تخریبي کاررویانې نه کوئ، د پاکستان په عام ولس کې به شاملېږئ، او تاسو به د پاکستان د آئین او د قانون تحفظ کوئ، او ورسره به شناختي کارت مطلب یو قومي انسان به پاکستانی به جوړېږي، شناختي کارت به جوړوئ. په دې خبرو باندې سره اتفاق شوی دی، او د یو میاشتې دپاره د دوی د پاکستان حکومت او ورسره د دغه تحریک طالبان پاکستان ټولو ګروپونو دا خبره منلې ده، او په دې باندې یو میاشت د 9 تاریخ نه د یو راتلونکي 9 تاریخه پورې دغه چې کوم دی سیز فایر دی، نه به په چا باندې ډز کېږي، نه به د چا خلاف کارروایي کېږي، او ورسره به د یو بل د آئین د قانون خیال ساتلی کېږي. یو میاشت کې به دننه واړه داسې غیر مطلوب کسان چې کوم دي د طالبانو هغه به
نه هم په دې کې پرېښودی شي. په دې کې به غټ طالبان نه وي، واړه چې کوم داسې دغه دي هغې به د خیرڅګالۍ په طور باندې یا پې واړه کیسونه دي یا دغه دي، نو هغې به د خیرڅګالۍ په طور باندې ویل کېږي چې پرېښودی شي. دې سره سره دغه ده په دې کې د ثالثی کردار چې کوم دی نو هغه د افغانستان وزیر داخله سراج الدین حقانی د حقانی نیټورک سربراه او ورسره اوس د افغانستان د امارت اسلامي د ډلې مشر سراج الدین حقانی د ترمنځ ثالثي ده. دواړه ګروپونه هغې ترمنځ کېنولي دي او هغې پکې د ثالث کردار ادا کوي. دواړو طرفونه هغې ضمانتیان دي او دواړو طرفو ته به هغې چې کوم دی نو د ضمانت په ترو باندې موجود وي په دې خبره کې. نو خبرې ډېرې ښې روانې دي. د ځینې حلقو دا دغه دی چې پاکستان کې کوم خلک وژلی شوي دي، کوم خلکو زیان شوی دی، نو د هغې به څه کېږي، د هغه ماشومانو د اے پي ایس د سکول یا نورو د ماکو کې چې کوم خلک مړ دی د هغې به څه کېږي. نو د هغې حوالې سره چې څومره هوښیار خلک دي، ښه سوچ لرونکي خلک دي، که تاسو څه وخت مخکې وګورئ نو 100 لکو پورې افغانان چې کوم دي زموږ وروڼه زموږ مسلمانان وروڼه هغوی په دې 100 کاله کې شهیدان شو، وجل شول او دغه شول. خو چې کله افغانستان فتح شو، د افغانستان د فتح نه بعد هغوی د عام ماپ اعلان وکړو. په دې کې د سراج الدین حقانی هم 4 وروڼه چې کوم دي شهیدان شوي او د حقانی نیټورک د حقانی خاندان پکې د 40 نه زیات ځوانان په دې هغه کې جنګ کې چې کوم دي شهید شوي دي. هغې نن سبا د بدري 313 سربراه هم دي سراج الدین حقانی او د هغې مخې ته به انګریزان او نور داسې خلک چې هغې په دې په مرګ کې لاسونه ککړ وو، خو هغې دې ته څه نه ویلې ځکه چې د راتلونکي وخت دپاره صلح، امن او د راتلونکي وخت د بچو دپاره امن راوړل چې کوم دا ضروري و. په دې وخت کې د پاکستان او د افغانستان 2021 چې کوم دی دا ډېر ښه ثابت شولو. د 2021 د شروعات نه یو ډېر ښه پازیټیو طرف ته د پاکستان هغه هم روان دی او د افغانستان هم روان دی. که مونږ د کرکټ حوالې سره وګورو نو کرکټ هم هغې خپل مخالفین راوپرځول او نن سبا په نمبر 1 رینکینګ باندې دی د پاکستان کرکټ ټیم. دارنګې که مونږ د تیرو 20 کالو راهیسې د 2001-2002 نه نظر دوهراو کو نو په پاکستان کې ډېرې غټې دماکې وشولې او په دې باندې بهروني لاس ډېر زیات و. خو اوس انشاءالله چې دا امن معاهده وشي په دې کې بیروني خلک د افغانستان نه هم د را موساد او د اسرائیل، انډیا او د امریکا او د نورو پاکستان او افغانستان دشمنانو ملکونو خلک چې کوم دي هغې بهر شول، هغې ووتل او هغه خلک چې کوم دی څه پاکستان ته او څه دغه ته راغلل. خو ثم الحمدلله چې دا فیصله وشي، دا روغ وشي، دې سره به امن زیات شي او نور راتلونکي نسلونه چې کوم دي هغه به د یو غټې تباهۍ نه بچ شي. امریکا او جاپان د خپل ترمنځ ډېر غټه دښمني وه. امریکې په جاپان باندې اټم بم غورځولی او په هغې کې لکونه خلک مړو. نن هغې جنګي اتحادیان جوړ شوي دي. دا رنګه که نور ملکونه مونږ وګورو د خپلو مفادو، د خپلو مسایلو دپاره، د خپلو مسایلو حل کولو دپاره، د خپلو ځوانانو د راتلونکي نسل دپاره هغې روغې کړي، سولې کړي. نو که پاکستان حکومت سوله وکړي او د دې دهشتګردونو او د مسایلو نه وځي او دغه 2000-3000 ځوانان چې کوم دي چې په څه وجه باندې د پاکستان حکومت نه خفه شوي دي، د پاکستان حکومت بچي دي او هغې راشي او مونږ پاکستانیان، زمونږ پاکستانیان وروڼه مونږ خپلې سینې سره ولګو، که د وزیرستان وروڼه دي، که د محمد ایجنسۍ دي، که د پاکستان د نورو علاقو دي، په هغې کې چې کوم ګروپونه شامل دي، جماعت الاحرار
عمر خالد خراسانی گروپ دی، بیت الله محسود گروپ دی، حکیم الله محسود گروپ دی، خان سید سجنا گروپ دی، مولا فضل الله گروپ دی، د سوات نور داسې ګروپونه دي 12 ګروپه دي چې هغې په دا ټول راغونډ شوي دي او هغې هم په صلح باندې دستخط کړی دی، د پاکستان د طرف نه هم په صلح باندې دستخط شوی دی او دا د پاکستان حکومت دپاره د پاکستان دپاره دا ډیره د ویاړ او ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې پاکستان کې یو د امن فضا قایمه شي. سړی سوات ته کلو زړه سره لاړ شي، سړی وزیرستان ته لاړ شي، سړی تیرا ته لاړ شي او تیرا میدان ته لاړ شي. دا رنګ هغه زویونه د کتو دي، هغه ځمکې د کتو دي چې په کومو ځمکو باندې د تیرو 20 کالو راهیسې اپریشنونه وشول، په تیرو 20 کالو راهیسې هغلته کرفیوز ولګېدل، د تیرو 20 کالو راهیسې د جنگ جدل او میدان جنگ دی، د ډرون حملې پکې وشولې او د دنیا خلک په هغې کې شهید شول. نو نن د پاکستان دپاره، د پاکستانی طالبانو دپاره، د پاکستانی عوام دپاره دا یو ډیره غټه د خوشحالۍ خبره ده چې یو د امن طرف ته فضا روانه شوه، یو پرامن هغه شو. پولیس والا باندې به هم حمله نه کیږي، په پوج به هم حمله نه کیږي، د بهر نه په راتلونکو میلمنو به حملې نه کیږي او انډیا او اسرائیل او نور دشمنانو ملکونو چې څومره انویسټمنټ کړی او یو ځل بیا د هغه پیسې لګول، هغه د دنیا تاوانونه چې کم کړي هغې بس لاړل او نن چې کوم دی یو ځل بیا انشاءالله یو میاشت دپاره چې کومه صلح شوې دا به راتلونکي وخت کې زیاتیږي او دا زمونږ چې کوم خفه شوي وروڼه دي که په بلوچستان کې دي، که په خیبر پښتونخوا کې دي، که ټول پاکستان کې دي، هغې به موږ خپلې سینې سره لګو، هغې به موږ خپل زړه پسې لګو او هغې ته به موږ ویلکم ویو او موږ به انشاءالله یو پرامنه فضا کې، یو پرامن ملک کې انشاءالله پاتې کیږو. زه ټول مشران چې په دې صلح کې څومره شامل دي، زه هغې ته که د پولې دې سایډ ته دي، که د پولې هغه سایډ ته دي، زه هغې ته مبارکباد ورکوم، زه ته سلام پیش کوم د دې امن دپاره، د دې کامیابو دپاره، د دې سوګالۍ دپاره، د دې خوشحالۍ دپاره چې کوم ښه سوچ ښه قدم اوچت شولو. زه پخپله او زما ملګري زموږ ټیم او ټول قبایل دې ته ویلکم وي انشاءالله او په دې باندې به مخکې هم زه تاسو ته هغه راوړم او په دې کې چې څه معلومات وي انشاءالله زه به تاسو سره هغه شریکوم چې انشاءالله څه هم معلومات وي. زه محمد عمران نیک او تاسو زما یوټیوب چینل عمران نیک آفیشل ګورئ، زما ویډیو لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دباو کړئ چې راتلونکي وخت کې هم مونږ او تاسو سره یو ځای انشاءالله د امن فضا کې او ګپ شپ به انشاءالله لګي. ډېره مننه. السلام علیکم.